السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د عمران خان او د پی ټی آی د کارکونانو د پاره یو غټه خوشخبری راغلی ده چې د 9 مې واقعیت څومره هم ملزمان دي د غي ټرایلز په فوجي عدالتونو کې نه کیږي، بل کم کسانو چې آئین مات کړی دی په غي باندې به هم آرټیکل 6 لګي. چیف جسټس قاضي فیض عیسی یو ډیره غټه فیصله کړې ده. بل نن ورځ د نواز شریف د پاره هم یو ډیره اهم ورځ ده. نواز شریف ته پاره بس ضمانتونو کې توسیع وشي کنه. نن دغه هم څه کیسونو کې تاریخونه د ټرایلز دي چې هغه کیسونو کې نواز شریف ته نور ضمانت ملاوي کنه جیل ته به یغي حواله سره هم سغټ اپډیټس چې په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کیږي. بل د پی ټی آی مقبولیت کومه صوبه کې ډیر دي د هغه حواله سره هم یو اهم سروې شوې ده چې به هم په دې ویډیو کې تاسو وړاندې کېدم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ټول نه پهله خو خبره کو د سپریم کورټ حواله سره چې سپریم کورټ دا کومه فیصله کړې ده چې هغه د پی ټی آی د پاره او د عمران خان د پاره ډیره غټه خوشخبری ده، ډیره غټه فائدہ من راتلونکي ټایم کې ثابت دي شي. نن د سپریم کورټ یو غټه فیصله راغله چې دغه فیصله کې سپریم کورټ د سیویلین ټرایلز درخواستونه فوجي عدالتونو کې کل عدم قرار کړی دي. دا هغه سیویلین یادای کم چې د پی ټی آی کارکونان 9 مې واقعیت کې انوالو او هغه گرفتار شوی دي. د کوم کسانو ټرایلز چې الریډي په فوجي عدالتونو کې شروع شوی دي نو هغه هم کل عدم قرار شو. تقریبا د 102 کسانو ټرایلز فوجي عدالتونو نه کل عدم شو، فوجي عدالتونو نه ختم شو. نو د دې ځکه د عمران خان د لپاره خوشخبری زکه ده، د عمران خان د لپاره یو غټ ریلیف زکه ده چې د سایفر کیس نه پس بل چې کومه غټه خطر د عمران خان د پاره ده نو هغه د 9 مې واقعیت تجي. نو اوس د 9 مې واقعیت کیسونه به هم فوجي عدالتونو نه ختم شي بلکې سیویلین عدالتونو مطلب په سپریم کورټ او هاي کورټ کې به دغه کیسونو فیصله کیږي. ځکه د عمران خان مخالفینو دا خبرې کولی، د خبرې د ډیر زیات خوشاله او چې عمران خان سایفر کیس نه رها شو نو 9 مې واقعیت کې چې کوم دهشتګرد دی کیسونه په هغه باندې لګیدل دي نو په فوجي عدالتونو کې پاغه باندې فیصله کیږي. نو ته هم عمران خان ګیرې دی شي. فوجي عدالتونو اوس ډیر مرګري وي چې فوجي عدالتونو نو فوجي عدالتونو کې چې کم کیسو شي هغه تبل ځکه چې پتا باندې سزا او ختنه تبل ځای نشي چیلنج کولای، بس هغه فول اینڈ فائنل فیصله یې سپریم کورټ کې هاي کورټ کې پتا باندې یو قسم په یو کس باندې په یو جرم په مجرم باندې سزا خو جنغه سپریم کورټ کې هغه سزا چیلنج کولای شي، اپیل ولا دوباره کولای شي. خو د فوجي عدالتونو یو فیصله یې هغه فول اینڈ فائنل فیصله یا د بیا سپریم کورټ کې هاي کورټ کې نشي چیلنج کولای. ځکه د عمران خان د پاره دا یو قسم له خوشخبری هم ده. بل چې کوم خلکو چې آئین مات کړی دی پاغه کې به پاغه باندې به آرټیکل 6 لګي نه بیروزو کې انتخابات حواله سره چې کوم کیس او پاغه باندې هم چیف جسټس سماعت کړو، الیکشن کمیشن او وفاقي حکومت له نوټس جاری کړی دی. نو بیروزو کې د الیکشن اونو شنو د دې ذمہ دار به صدر وی داري ماکس هم جج ورکړي ځکه صدر د انتخاباتو د تاریخ اعلان نه دی کړی او آرټیکل 6 خبره هم شوانو. اوس چې کوم خلکو آئین مات کړی نو روان وخت کې هغه ته مشکلات جوړې دي شي په هغه باندې آرټیکل 6 لګې دي شي چې هغه کې الیکشن کمیشن یا صدر هم په صدر باندې یا په الیکشن کمیشن باندې آرټیکل 6 لګې دي شي. ځکه چې کله نگران حکومت راشي نو نگران حکومت دا کار د چا بنو ورځو کې الیکشن کوي، نه ورځو کې چې الیکشن نه کوي نو دا د آئین خلاف یو کار دی. نو آئین خلاف چې سګزي په هغه باندې بس لګي په هغه باندې به آرټیکل 6 لګي. نن ورځ نواز شریف د لپاره اهم ځکه ده چې نن نواز شریف ضمانتونو کې مطلب څه کیسز دي چې به نواز شریف ته ضمانتونو کې توصیح ملو شي کنه. د نواز شریف العزیز یا اور ایون فیلډ چې کم سزاګان دي د هغه خلاف اپیل به حال کېدو درخواست باندې نن اسلام آباد هاي کورټ کې فیصله کیږي. په دوړو کیسونو کې نواز شریف لس کالو د پاره نه اهل دي. په دې دوړو کیسونو کې نن ورځې پورې نواز شریف ته ضمانت ملو شوی او جی نن به نواز شریف پیش کیږي. نو آیا نواز شریف ته به نور ضمانت کې توصیح وشي، نور ضمانت په لملو شي، جیل ته بزي کنه بزي دا براتلو سو غنټو کې پتو لګي د هغه حواله سره بیا تاسو سره اپډیټ شریک کما. نو دا کې هم دغه دوه کیسز دي چې پاغي باندې نواز شریف باندې لس کلنه اهلی سزا خطلې ده. نو دغه هم ضمانتونه نن اخرنۍ ورځ و. نو آیا ضمانتونه بوله نور ملو شي کنه؟ خو چې کم حالات تون لګي درته چې ضمانتونه بوله ملو شي جی. بل اسلام آباد کې د پی ټی آی مقبولیت چې کم دیغه اوس هم ډیر زیات دی چې څنګه زیات دی چې غټه سروې شوې ده چې پای کې د پی ټی آی مقبولیت چې کم دی 67% دی، د نون لیگ پکې صرف 17% ته په اسلام آباد کې تحریک لبیک چې کومه پارټي د هغه پکې 4% اکثریت ته او د پاکستان پیپلز پارټي اکثریت په اسلام آباد کې 3% ته یعنی 3% د اسلام آباد د پاکستان پیپلز پارټي اکثریت صرف 3% ده او ټول نه زیات چې کوم دی په اسلام آباد کې مقبولیت اکثریت 67% د پاکستان تحریک انصاف ته جی. د اپډیټس ډیر زیات مننه جی. والسلام.